السلام علیکم. ایمو سید نجیب حسین طرف نه تاسو ټولو مرګونو ته د سلام. عزتمن وروڼو، زه نن ناست یم د یوه ډېر عزتدار انسان څه نامه سید علي شاه هغه کور کې ناست یو، موسی باچا ناست دی. زه ډېر افسوس سره د خبره کوم چې کله زه رانوتم بچي نه مو پوښتنه وکړله چېرې د تاسې پلار څوک و هغه ځای کې سرویس وکړلو. ډېرې ته وویله چې ما پلار هغه ځای کې بوک کوله د یوه داسې مخلوق ته سبق ښیلو. ډېر افسوس سره د خبره کوم ویلې چې تاسو ته مو وویله چې د استاد څه کوم وي هغه روحاني پلار وي. نو وروڼو مو ډېر افسوس سره خبره کوو چې داسې علاقې کې چې یو کس روحاني پلار کردار ادا کړی وي هغه بیا دومره ظلم سه او داسې کردار سه تاسې هغه شهید کړلو که نه. موږ څه الفاظ نشته دي زه راڅوم د هغه بچي دپاره. وروڼه موږ ډېر زیات افسوس کوو د کاظمي چیریټي فاونډیشن طرف نه موږ ته راغلي وو. انشاءالله موږ نه څو لا سپورټ کېږي تاسې اواز به هم حکومت ته رسوو هم اوورال ټولې دنیا ته رسوو چې کوم ظلم کوم زیاتی تاسې پلار سره شوی دی هغه به خامخا مو دنیا ته ښیو. څه پیغام ورکوئ خپلو کورنیوالو وروڼو ته او خپلو مشرانو ته څه پیغام ورکوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول ټولو نه مخکې زه یې هغوی شکریا درکوم، سلام ورته کوم. دویمه خبره دا ده چې زموږ پلار ډېر وخت نه دوی ته سبق ښیلو، د شپې وکوله هلته هغه کولو. بې دې په باوجود هغوی داسې ظلم زیاتی هغه دا سرکاري سړی و، دا یو زموږ پلار نه و، دا سرکاري ارونې پالو کولو دې د وجې تلو زموږ څه ذاتي بدي ورسره نه وه او دوی زموږ پلار څه داسې ظلم زیاتی وکړلو. اوس زه هغه ته حکومت ته دا هغه کوم چې زر و نظر د زموږ پلار قاتل معلوم کړي او هغه څه د صحیح قانوني کاروایي وکړي. ویلې چې دا هیتار ولې پالې کولو زموږ ذاتي څه مو میلاو څه نه وه که نه. نوره به زه هغه کوم چې موږ بس انجمن و تحریک والا ته هغه یو چې هغوی د څه خلمو ته وکږي هغوی ته مو پرېښلي دي، هغوی مو ټوله ذمېداري خستې دی. چې حکومت نه دا اپیل کوم چې زر و نظر د دا ونیولی شي او هغوی ته سزا میلاو شي. وروڼو تاسې به دې شهید بچي خبرې اورېدلې وي. موږ دغې ویډیو په ذریعې خپل چې کوم انجمن دی هغه سره سره د ادارې دي هغوی ته موږ دا اپیل کوو چې دغه بچي کوم درد تکلیف نه ډکې خبرې تاسو ته وکړلې نظر په نظر چې دوی کوم قاتلان دي هغه ونیولی شي او موږ اول چې کومه مطلب دغه ځای کې واقع شي هغه پر زور مزاحمت کوو. هغه نه بعد چې دې پلار سره کوم ظلم زیاتی شوی دی بیا پر زور مزاحمت کوو او زر په زر انویسټیګیشن وشي. داسې نه وي چې حالات بیا بچې ته لوړ شي چې دا کورمې کې بیا قتل و غارت شروع شي بیا بې ګناه کسانو کې شهیدان شي لکه دې پلار بې ګناه شهید شولو. او بس بیا ویډیو اخر کې دا ریکویسټ دی حکومت ته چې زر په زر دغه قاتلانو ته مطلب ونیولی شي هغوی ته کړي نه کړي سزا میلاو شي. ډېره مننه وروڼو، خوشحاله باد اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.